زما دا بعضې خبرې کېدی شي ډېر خلک یې نه مني، خو انشاءالله چې څه موده تېره شي بیا به په خپله مني. د دې پاکستان کې ټول سیدان دي، او زه دا حیران یم چېرته پښتنو او پنجابیانو کې پیغمبر نه دی راغلی نه دی راغلی. چې نه دی راغلی نو په پښتنو په پنجابیانو کې سید د کومې نه راغی، او کتلی چې عربو نه یې ښځه کړې نو نسب پلار نه ثابتېږي نو بیا هم سید نه شوې. او بله دا دی چې چېرته پیر صاحب وي هغه به سید وي، چېرته بغیر د پیره سړی به ته سید ونه یي. مړه د سید نه خو خدای راستي دا واورئ که څوک یې مني او که نه مني، تر قیامته پورې به ما ته څوک ثابت نه کړي چې پښتون او پنجابی سید دي. داسې دروغ وایي، دا د خلقو نوانه کوي، دا عجیب او حضرت خیر ته بیټه کوي والله که دا سید دی. د پښتون تاریخ چې پړاو کې یا د سلیمان علیه السلام خاندان نه دی، یا د اسحاق علیه السلام خاندان نه دی، یا د یعقوب علیه السلام خاندان نه دی، یا د یعقوب علیه السلام چې کوم دوه بچي لور یهودا او یساکر پښتانه د دې اولاد دي. دا سید په دې کې د کوم ځای نه ته را پیدا شوې؟ نبي علیه السلام خو د اسماعیل علیه السلام د اولاد نه دی، نو ته پکې کوم ځای نه سید شوې؟ والله دا ټول دروغ وي. قسم په الله که سید شته په عربو کې مونږ چېرته وانه اورېده، ده پکې څومره وخت تېر چېرته اورېدلی چې دا سید دی؟ که عربو ته وایي زه سید یم په مخ د سفیده ترکي هلته پې ګزارئ. وی عرب مونږ کې سید پیدا نه شو، په تاسو پېښور کې په دویم کور کې سید دی. اوس دا خبرې ما وکړې په بعضې خلکو په بد هم لګېدلي، خو زه چې څوک وایي زه سید یم دا د خپل شجر نسب ما ته بیان